ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه. دې حدیث شریف کې شپږو خبرو لا خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم بحث مناسبت د حدیث د مخکې حدیث سره، څلورم بحث ما هو المقصود من الحدیث، پنځم بحث حل د الفاظ مفرده و اعتراضات او جوابات، شپږم بحث مطابقت د حدیث د ترجمه الباب سره کتاب الایمان سره. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ. د حالات مخکې حدیث کې تیر شوي، بیا دوباره اعاده نه ده ضروري. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وعنه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاث من کن فیه، درې کارونه دي هغه څوک چې راشي په ده کې دا درې کارونه، وجد بیا بمومي دی بهن په دې درې څیزونو حلاوت الایمان د ایمان خوږوالی. دا درې کارونه چې چا کې راشي نو دی به د ایمان خوږوالی محسوس کړي. اول من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، الله او رسول دته محبوبي د هغه سنه چې د الله او د رسول نه غیر دي، یعنی د ټولو کائناتو نه ورته الله او د الله محبوب غوري. په پېژ الله او د الله رسول ورته ټولو مخلوقات ته نه غوري. دویم ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، هغه څوک چې د یو بنده سره محبت کوي، محبت ور سره نه کوي مګر د الله دپاره. بنده سره چې محبت کوي څه دپاره کوي؟ خالص د الله دپاره. دا دریم ومن هغه څوک یکرهو چې بده ګڼي ان یعود بالکفر، چې کفر کې دوباره ورشي، بعد ان انقذه الله منه، پس د هغې نه چې خدای دی بچ کړی د کفر نه. دا څنګه بده ګڼي؟ کما یکره ان یلقا فی النار، لکه څنګه چې دی دا بده ګڼي چې په اور کې واچولی شي. لکه اور کې اچول چې بد ګڼي، کفر ته دوباره تلل دقه شان بد ګڼي. دا درې صفتونه چې چا کې راشي نو د ایمان خوږوالی به محسوس کړي. او دا درې ګرانې خبرې دي. په خولې ویل ډېر اسانه دي، په غوږونو یې اورېدل ډېر اسانه دي، عمل پې کول ډېر ګران دي. دریم بحث مناسبت د دې حدیث مخکې حدیث سره. مخکې حدیث کې دا تیر شو چې کامل مؤمن په تاسو کې یو تنم نشي کېدی تر څو چې زه دته د پلار نه، د بچو نه، د تمام انسانیت نه محبوب نشم. نو مخکې حدیث کې بیان د حب رسول وشو. دې حدیث کې اوس د حب رسول نتیجه او ثمره ذکر کوي، اثر یې ذکر کوي. د حب رسول ثمره او اثر څه دی؟ دی به د ایمان خوږوالی محسوس کړي. حب رسول چې د چا کی هغه کې به د ایمان خوږوالی.
سلورم باس ما هو المقصود من الحدیث. مقصد د حدیث دا دی چې ایمان د اجزاو نه جوړ دی. س اجزای ظاهری دي، س باطینی دي. دی حدیث کی اجزای باطنه د ایمان ذکر کړي. نو ایمان زو اجزاش او زو اجزا مرکبی او مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. صاحب مشکات کتاب الایمان کے ذکر کا چې ترکیب د ایمان او زیادت او نقصان د ایمان ثابت ہے، او رد بلیغ کوي په مرجئو متکلمینو باندې چې هغوی د ایمان ترکیب او زیادت او نقصان نه مانی. حدیث ظاهره کې خبر ده او معنی انشاء ده، امر ده، دا سیزونه ځان کې پیدا کړي. ظاهرا خو خبر ده چې چا دا وکړو نو دا پیدا ده، خو معنن مونږ ته حکم کوي چې دا سیزونه ځان کې پیدا کړي. پنځم بحث حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. ثلاثن دا مبتدا ده، من کن فیه دا مبتدا ثانی دا شرط، وجد بهن حلاوة الایمان دا جزا شو. شرط سره د جزانا دا خبر د چاشه د ثلاثن شو. او سوال دی چې ثلاثن مبتدا ده، دا خو نکره ده کنه، مبتدا خو یا معرفی او یا پکې تخصیصی راغلی د وجوه د تخصیص سره. تاسو به جواب وکئ. ثلاثن دا صفت ده د موصوف مقدره ده پاره. خصال ثلاثن یا پکې تخصیص په مضاف الیه مقدر سره راغلی دی. ثلاث خصال، ثلاث خصال درې خویونه. یا یو دریم جوابم کولای شي چې ثلاثن موصوف دی، من کن به وجد بهن حلاوة الایمان دا جمله شرطیه دا صفت دی، موصوف سره د صفت نه دا مبتدا ده. دسی بشي هغه درې تنان، هغه درې کارونه، ثلاثن هغه درې کارونه چې چا کې راشي دی به په هغې باندې د ایمان حلاوت محسوس کی. بیا من کان الله ورسول احدها من کان الله وردا به خبره مبتدا شي، ابل به خبره مبتدا شي، دریم به خبره مبتدا شي. دا ټول معطوفات به بیا خبر د ثلاثن د پاره شي. حلاوت خوږوالی د ایمان ته وایي. دلته د ایمان مشبه شو، شی مستلذ خوږ شی، دا مشبه به شي. د ایمان تشبیه د چا سره ورکړه؟ خوږ شي سره، ګوړې سره. ګوړه خو خوږه ده که هلکه پې پوه شي. چا نه چا تپوس کړی چې خدای نوم خوږ دی که ګوړه وایي، خدای دې داسې حیران کړه لکه زه دې چې که وایم چې ګوړه خوږه ده خو سړی کافر کېږي، او که وایم چې د خدای نوم خوږ دی نو ګوړه هم ځان لسوئ. صحیح شو. نو دا ایمان تشبیه د خوږ شي سره ورکړه. او کلام کې مشبه ذکر دی، مشبه بی پرې ښودل شوی. دا کومه استعاره شوه؟ مکنیه شوه. هلکه د شی مستلذ سره لازم حلاوت دی، نو حلاوت کې بیا تخیلیه شوه. هلکه پې پوه شي. او مناسب دا ده چې دا خوږ شی سړی وخوري که نه، وجدان د حلاوت دا بیا څه شو؟ ترشیحیه شو.
درې واړه استعارات پکې را اوس تاسو باندې باید اعتراض وارد شي چې دا درې شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړي د حلاوت د ایمان دپاره دې دریو کې وجه د حصر څه ده اول الله او رسول خوښي دویم دا دی چې بنده سره محبت د الله دپاره وي دریم دا دی چې کفر ته واپس تللې داسې بدي شي لکه اور کې ځان اچول تاسو به جواب وکئ دې دریو کې وجه د حصر دا ده چې د انسان واسطه د درې څیزونو سره راځي یا د خدای او د رسول سره واسطه راځي یا د دوستانو سره راځي یا د دشمنانو سره راځي هلکه پې پوه نو اول د الله او رسول خوښي دا د الله او د رسول سره واسطه ذکر کړه د الله او د رسول سره واسطه څه د محبت واسطه او تعلق انسانانو کې دوه قسمه خلکو سره تعلق دوست سره او دشمن سره دوست سره تعلق څنګه وي د الله دپاره ورسره محبت کوي دا دویم شي دشمن سره بغض څنګه وي دشمن خو پرېږده چې د هغه د پیل سره چې کفر دی د هغه سره دومره بغض وي چې کفر کې تلل ورته د اور کې غورځېدلو په شان ښکاري وجه د حضر باندې پوه شئ دلته به په تاسو اعتراض وارد شي چې د حدیث په اوله جمله کې دا راغلی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما الله او رسول دته د ما سوا نه محبوبي نو هما ضمیر چا ته راجع دی الله او رسول ته راجع الله او رسول په یو ضمیر جمع کړه دواړه په یو ضمیر ذکر کړه او د ابو داود صحیح حدیث دی هلته منع راغلی ده چې الله او رسول به په یو ضمیر کې نه جمع کړي صحیح شو یو خطیب راغلی و هغه خطبه د نبی علیه السلام په مخ کې ویلې من یطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن یعصهما فقد غوا چا چې د الله او د رسول نافرماني وکړه نو دی بې لارې شه نو نبی علیه السلام ورته ویل بیس الخطیب وانت ډېر بد خطیب ته دا ډېر غلط کار و ومن یعصهما یو ضمیر دی دو الله او رسول ته څنګه راجع دا څنګه چل دی دلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ضمیر راجع ک الله او رسول ته ولته منع کړی دا یو ضمیر الله او رسول ته مراجع کوي دې حدیثونو کې خو تعارض راغی تاسو به جواب وکړئ دا نه حمل د په ابتدا د اسلام په ابتدا کې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی و الله او رسول په یو ضمیر کې مجمع کوي ځکه چې دې کې شبهه د شرک راځي شبهه د څه پکې راځي بیا وروسته اجازت وشو ځکه خلک پوه شو د الله مرتبه او د رسول الله مرتبه یې پېژني چې د الله مرتبه د معبود مرتبه ده د خالق مرتبه ده د رسول الله مرتبه د رسول د رسالت مرتبه ده مراتب چې پوه شو بیا وروسته اجازت وشو اول کې ډېرې څیزونو نه منع شوې وه دې د وجه نه چې خلک د شرک زمانې ته نږدې وو چې ذهن کې د شرک توهم را نشي ایهام د شرک بیا وروسته اجازت شوی نو اول حدیث حمل دی په ابتدا د اسلام او دا اجازت والا حدیث دا په وروسته وخت باندې حمل دی نو تعارض په حدیثانو کې نشته ځکه تاسو ویلي تناقض او تعارض کې وحدت د زمانې ضروري دی دویم جواب وکړئ یو جمع ده په محبت کې او یو جمع ده په معصیت کې هلته منع په راغلی و د جمع د معصیت نه ومن یعصهما فقد غوا نو منع جمع په معصیت کې ده او دلته جمع په څه کې شوې ده په محبت کې من تاسې پې پوه شئ څنګه ده من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما دا جمع په محبت کې ده دا جایز دریم جواب وکړئ د امام طحاوی جواب کړی دی هلته منع ذکر راغلی وه چې خطیب بې ځایه توقف وقف کړی و من یطع الله ورسوله فقد رشدا واهتدا دا یې ویلي و ومن یعصهما دلته وقف وکړو ومن یعصهما وقف یې وکړه بیا وروسته ویلې فقد ضل وغوا نو چې وقف یې وکړو نو بیا خو
مخکې چې ومن یطع الله فقد رشد واهتدى ومن یعصهما فقد رشد واهتدى هغې خبر جوړېده که نه ځکه ورته ویل چې بې ځایه وقف دې وکړو هلکه پرې پوه شي تاسو په خبره پوه شئ بیا به په تاسو اعتراض وارد شي حلاوت خو اجسام مذوقو کې راځي حلاوت خو په داسې څه کې راځي چې هغه جسمي او ته وسکي خولې ته کې او ایمان خو جسم نه دی دا خو غیر محسوس دی کیفیت دی دې ته څنګه د حلاوت نسبت وکړو هلکه تاسو پرې پوه شئ خوږوالی سړی په څه کې چې خولې له واچوي جسم او ایمان خو جسم نه دی نو خوږوالی پکې د کم ځای نه راغی هلکه پرې پوه نه شئ فقهای کرام دلته حمل د لفظ د حلاوت په استعارې او مجاز کوي څه ته مراد دی استعاره او مجاز مراد وای د حلاوت نه حلاوت معنوي مراد دی څه مراد دی حلاوت معنوي هغه څه دی استلزاز به طاعت عبادت سره خوند حاصلول و ایثارها علی جمیع الشهوات عبادتونه په خواهش پرستی باندې غوړه کول و تحمل المشاق فی مرضات الله د خدای پر رضا کې تکلیفونه تیرول دې ته حلاوت وایي حلاوت نه دلته کم حلاوت مراد دی حلاوت معنوي فقها وایي مراد دی حلاوت ظاهري مراد نه دی چې خوږوالی دی لکه د مټۍ یا د ګوړې د ګوړې خوږوالی نه دی مراد بلکې باطني معنوي حلاوت مراد دی چې هغه څه دی استلزاز به طاعت او ایثار د طاعت په ټولو شهوات او تحمل المشاق فی مرضات الله هر قسمه تکلیفونه تیرول د خدای پر رضا کې دې ته سړی برداشت ځان تکړه کړي دې دغه حلاوت مراد صوفیای کرام وای نه د حلاوت نه حلاوت حسی مراد دی هلکه پرې پوه شئ حلاوت نه کم حلاوت مراد دی ظاهري مراد دی دې پرې پوه شئ په ایمان کې وای ظاهري حلاوت ته خوله به دې خوږوي لکه په ګوړه چې څنګه خوږوي تاسې په خبره پوه شئ دا څوک وای صوفیای کرام ابراهیم ابن ادهم قصه مې ته کړې وه که نه بادشاهي پرېښوده دی د بلخ بادشاه و بادشاهي پرېښوده د خدای په محبت کې او د ایمان په محبت یو ځای ته لاړه خلک ورپسې ورله چې راشه د خدای بنده خلک نه جوړېږي ته بېرته راشه خپله بادشاهي ونیسه نو دی د سیند په غاړه ناست دی د څو ورځو کلکه ډوډۍ د دا په ګټه ماتوي او د سیند کې دغه کوي که نه دا ځان له لمدی پستوي او خوري او بادشاهي خوراکونه که نه او دا څیزونه پرېښوده دا ګوره غټه خبره ده نو چا ورته ویل چې د خدای بنده دې کلکې ډوډۍ له وګوره او ستا دې ژوند له وګوره راځه بادشاهي ده که مزې کول ته عبادتونه کوه که نو هغه ورته وویل یا د خدای ظالمانو تاسو که د دې خوند نه خبر شئ چې دې کې څنګه خوند دی نو قسم ده چې ټول بادشاهان به خپله بادشاهي پرېږدي او به دقه ژوند به شروع کړي بیا وایي که نه که چېرته بادشاهان خبر شو زمونږ د حلاوت او زمونږ د خوند نه لجالدونه بسیوفي موږ سره به مقابله کوي په تورو تورو به راوځي موږ سره به جنګ وکړي وایي به تاسې زمونږ ځای له راشئ او موږ له دا ځای پرېږدئ تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه چې زمونږ ځای له به راشي او بس خوند استلزاز یعنی مطلب ظاهري خوند و ظاهري صحیح ده که اوس منګه وایي چې منګه خو الله الله وایو په دې خوله خوږېږي نه نو علا صوفیان دروغ وایي دی دروغجن دي وایي خوږېږي پې تاسې پې پوه شئ نو دې ته شاعر ډېر ښه شعر ویلی دی وایي ذات لم تر الهلال فسلم لناس رؤوه بالابصار چې تا کله میاشت ونه لیدله
د هغو خلکو خبره ومنه چې به د سترګو یې لیدلې ده که نه تاسې پرې پوه شئ صوفیه کرام خپله محسوس کړې ده د هغوی خبره ومنه چې تا نه ده لیدلې نو میاشت خبر سړی نه ګوري خلک یې وګوري او نور هم ورسره وایي بس صحیح شوه تاسې پوه نو چې هغوی وایي موږ لیدلې ده بس وایي ټیک شو دروغ نه وایي که نه وایي ټیک ده تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نه شي خدا دې چې ګورئ صوفیان به دا خبرې پټې ساتي ښکاره کوي بیا نه چې خلکو وایي چې قسم دی راشئ چې د خدای نوم خوږ دی لکه ګوړه چې څنګه خوږوي هغه به په څلوېښت ورځې تېرې کړي او ګوړې په شان به ورته ښکاره نه شي وایي به دروغ یې ویل هلکه تاسې پرې پوه شئ هغه چې څه لیدلي که نه هغه به خلکو له نه ښکاره کوي ځکه د خلکو اذهان قاصر دي د ادراک د هغې نه نو اندیشه د فتنې ده هلکه دا به ورته نه وایي چې ما ابو حنیفه ولیده او یا مې زفر یا چې وایي ابو حنیفه دې ولیده خو ته زفر شوې که نه هلکه پرې پوه شئ تا به لیدلی یا به دې نه لیدلی یا لکه موږ چاله دروغجن نه وایو چې مسلمان مې ګیری مې پټکی مې نو هغه له ته دروغجن ویلی شي شرع موږ له اجازت نه راکوي چې ته دروغ ورته ووایه ټیک د لیدلی به دي دا کشف شو دا کرامت شو دا وایي دا کشف او کرامت خو ښکاره کول نه وي پکار که کشف شه دا ښکاره کول خو نه دي پکار چې دا خلکو له ښکاره کړي دا خو یو نفسي خواهش څه خلکو له ښکاره کول چې خلک زما ډېر قدر وکړي او تصوف خو وایي دې ته چې په نفس به قدم دی په نفس به قدم دی نفسي خواهش به څه کې ختمې نو ته خو نفسي خواهش را ښکاره کې ما ولیده چې خلک مې ډېر قدر وکړي چې دا ابو حنیفه لیدلی تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه او اوس خو خلک پوه شوي دي ښه بده پېژني چې داسې خبره وکړي خلک یې قدر کوي که کنځلې ورته کوي کنځلو والا یې ډېري که د قدر والا څوک داسې خلکو له ورځي چې هلکه دا ابو حنیفه لیدلی زه ورسره لږه مصافحه وکړم برکت دپاره داسې کوي خلک خو پوهېږي که نه نه دا پټې خبرې دي دا به پټې ساتي صوفیه کرام دا خبرې باید پټې وساتي صوفیه نه ښکاره کوي چې دا دی کوو د خدای په نوم کې ما داسې خوند محسوس کوو دا لکه پرې پوه شئ نو حلاوت نه مراد فقهای کرام وایي دا څه مراد دی او طالبان خو د ابو جهل د دجال لښکر دی طالبان نه دي د مدرسو دا د دجال لښکر دی یقین په خدای وکړه ډېر بزرګان دي د رسول الله لښکر دی طالبان د رسول الله لښکر دی تاسو په خدای یقین وکړئ چې د دې نه پاک خلک د طالبانو نه په نن سبا وخت کې نشته دا یقین وکړئ خو دا د چار ډول لګړېږي چې چا څوک ډول وهي بس دوی تپوس نه کوي چې واده د چا دی بس هېڅ لاسونه ورته اوچتوي هر څوک چې خبره کوي بس طالب ورته ځي زما که دجال راغی او دجال هغه خپل دغه ښکاره کړل چې دا چل دی نو څلورمې پورې درجې څلورمې پنځمې پورې درجې پورې دا طالبان چې اکثره به دوی په دې لښکر کې ځکه تحقیق نه کوي بې تحقیقه روان دي داسې ده که نه ده بیا چې څلورمې پنځمې درجې نه ورهخوا شي نو لږ سوچ وکړي چې دا زه په کومه روان یم هلکه تاسې په خبره باندې پوه شئ که پرې پوه نه شئ طالبانو له لږ هوښیارېدل پکار چې لږ ښه بده وپېژني ښې بدې له لږ سوچ خو وکړي که زه درته اوس د خدای دروغ درب ووایم او تاسو پکې خبرې تاسو غږ هم نه کوئ ټول ومنئ خو دا قمقل یی که نه زما ټولې خبرې منئ نو دې ته قمقل وایي زما بعضې خبرو له سوچ وکړئ چې دا خو والله ډېرې ښې خبرې وکړي او بعضې وایي مړه دا خبره په دې دلیل باندې ښه نه وه نو دې ته هوښیار وایي ځان به هوښیاری که نه تاسې پرې پوه شئ که نه ځانونه به هوښیاروئ که نه قمقل به یې تاسې خو مولیان کېږئ پوکم مولیان یې پوکم مولیان یې تاسو او مولا خو افاقي د ټول امت د پیغمبر وارث که نه پیغمبر علیه السلام د ټول امت و که صرف د مدینې و او که صرف د مکې و د عربو او بیا خو چې تاسو ودرېږئ العلماء ورثة الانبیاء دا خو به منبر خو زمونږ بله خبره نشته د علماء ورثة الانبیاء او که چار سره کور کې کلي کې سره شخصي جګړه وکړم او ستا تا ته دیګه درکړه نو بیا ټول خلک کافران کې وایي د عالم بېعزتي وکړه او ملامته به تی جګړه به تا کړي هلکه د عالم بېعزتي خو د عالم د حیثیت نه وکړي سړی ګنهګاري کړي د عالم بېعزتي ځکه وکړي چې دی څه دی چې دی عالم دی او د رسول الله وارث دی او دی مې ځکه بدي شي چې دی د رسول الله وارث دا ښځه پې طلاقېږي هغه دا عالم دی زما اوس دلته د پیسو لانجه د چا سره وي او زه ظلم کوم ما ته څوک لاس راواچوي او ومې دربوي نو کافر شه
په دې کافر کیږي لکه تاسې په خبره پوه شئ ما سره ذاتي لانجه ده که نه تاسې پې پوه شئ نو موږ خو دا بیا وایو چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي او همدا دی یقین په خدای وکړه چې دي او علما اولیاء الله دي چې علما اولیاء الله نشي نو څوک به خو خبره دا ده چې موږ د وراثت دعوه کوو نو باید د مورث چې موږ د چا وارثان یو حق شان صفات ځان کې پیدا کړو هغه لاره تعقیب کړو هغه لاره باید موږ هغه اخلاق کریمه د رسول الله صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت دی هغه خو ژوندي کړو که نه تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ نو حلاوت نه صوفیه کرام وایي حلاوت نه ظاهري حلاوت حسي مراد دی او فقهای کرام وایي د حلاوت نه کم حلاوت مراد دغه د معنوي حلاوت دی مراد دی چې استلزاز د طاعتو او بل ایثار د طاعتو په جمیع خواهش پرستی پرېږدي خو عبادت ته متوجه شي او دریم نمبر تحمل المشاق فی مرضات الله مشقت برداشت کې چې خدای را ناراضي شي زه دې تکلیف شمه کنه بیا به تاسو چې څوک اعتراض وکړي چې دا درې خصایل ذکر کړ دې کې خاص ترتیب کې حکمت څه دی جواب دار چې آخري دواړه د اول نه ناشي دي اول یې ځکه مقدم الله او رسول ورته محبوب د ما سوانه دا دوه د دې نه ناشي دي نو چې الله او رسول چاته محبوب وي نو د یو مسلمان سره محبت کوي ولې ور سره کوي ځکه تعلق د چا سره دی د الله او د رسول دی مسلمان سره ولې محبت کوم دا زما د کلمې ورور دی زما د نبی چې کومه کلمه راوړې ده هغه کلمه یې ویلې ده نو دا دویم د اول نه ناشي شه پیدا شدي دا دویم خصلت د چا نه پیدا شي تاسو واقع اورېدلې بدر کې بندیان نیولي بدر کې کافران بندیان نیولي وسو او یا کافران بندیان نیولي او یا یې وجلي تاسو په خبره پوه شئ نو مصعب ابن عمر یو صحابي دی مکې نه راغلی مهاجر او ډېر په نعمتونو کې او ډېر مالدار سړي زوی او مالدار خاندان او دلته به ډېر تکلیف زندگی وه نو د رور هم پکې بندي و نو د سره یو مدینه انصاري روان دی نو د دا رور ډېر کلک تړلی دی ډېر مضبوط دی تړلی نو د رور ورته فریاد وکړی د مور زوی مې نه یې لږ سپارښت وکړه چې زما دا تړل لږ اسانه کړي وایي ته خو زما رور یې که نه وګوره مصعب ابن عمر ورته وایي نه ته زما رور نه یې ته زما په سر رور دا زما رور دی دا ما سره چې روان دی ته زما رور نه ته خو د بل دین او زه د بل دین یم ته زما رور کیدی نه شي ځکه زما دا دین جدا دی تاسې پې پوه شئ نو تقسیم به په څه د دنیا کې یو تقسیم دی مسلم غیر مسلم مسلم غیر مسلم به دقه رشته ده تاسې پې پوه شئ نه ورته وایي زما ستا روري نه ده لکه پې پوه شئ پارسی کې وایي هزار خویش کے بیگانه از خدا باشد فدای یک بیگانه کے اشنا باشد لکه پوه شئ پې هزار خویش کے بیگانه از خدا باشد زر خپلوان چې د خدای نه بیگانه وي د خدای نه لري فدای یک بیگانه کې اشنا باشد د یو پردي نه د قربان شي چې هغه د خدای سره اشنا وي تاسې پې پوه شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر په دې بندیانو کې شپې خوب نه ورته عباس یې تره و دی هم په بندیانو کې و کافرو سره راغلی و مسلمانانو بندي کړی و عباس رضی الله تعالی چې چاته حواله کړی و هغه کلک تړلی و بندیانو ته حکم کړی و چې ویې تړئ تړلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې راووتو خوب نه ورتلو بالکل خوب نه ورتلو تاسو پې پوه شئ هلته عباس تره و که نه د هغه زبېرګی یې اورېده هغه زبېرګی کو نو ده ته خوب نه ورته دی راووتو چا ترې تپوس وکړو چې څنګه چل دی خوب ولې نه درځي ویل ماله به څنګه خوب راشي تره مې زبېرګي کوي هغه اورمه نو صحابه ورته قربان که ته حکم کې ستا چې څنګه خوښه یقسې به کوو خوشې به یې کوو د ده چې کومه فدیه ده هغه به موږ ورکړو ځکه دی زموږ خوریه دی عباس رضی الله مور چې وه د مدینې منورې وه تاسې په خبره پوه شئ رسول الله سلم ورته وایي نه د حال به د نورو اوساره او بندیانو په شان د نورو چې څنګه حالي زما د وجې نه به په داسې آني نه راځي تاسې په خبره پوه شئ
نو دا دوه رستي چې دي د اول نه ناشي دي. نو الله او د رسول سره مینه ده. دا مینه څنګه مینه ده چې د الله او د رسول سره د چا تعلق دی هغې سره مینه ده چې څوک دی ومن احب عبدا لا یحبه، دا دویم ته ناشي دی. دریم ته ناشي دی. دریم ته څنګه ناشي دی؟ کافر سره بغض ولې دی؟ چې الله سره بغض دی. کافر بدی شي، ولې بدی شي؟ ځکه د الله دشمن دی. هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي. بیا به په تاسو اعتراض وارد شي. په اولو دعاو کې تحلیه ده او اخري کې تخلیه ده، او تخلیه خو مقدمه ای د تحلیه نه، دلته تحلیه ولې مقدمه؟ لکه دا قیمتي سوال دی. تحلیه او تخلیه خو پیژنئ که نه؟ تحلی بالفضائل او تخلی عن الرذائل خو پیژنئ که نه پیژنئ؟ زه ساده مثال تاسو ته وایم. ساده مثال، یو سړی په دې ایراب کې پریوتی دی، په دې ویاڼه کې او ګنده دی او روزي جامې څښا دي، بد بوی ترې خیږي، او ته څه چلو کې د عطرو بوتل طالب پې پرش، بل طالب پې پرش، بل ورته د جیب نه د مړي عطر راوباسي. طالبانو اکثر زه د مړو بوی والات دي چې لاس میلاو کړي نو بجیز د زکام بشي. دا زه زکام یم، بل ورځ څو ورځې مخکې راسره طالب دلته لاس میلاو، هغه ظالم داسې عطر وهلي وو که نه، په دې لاسو عطر مه وهئ، دلته یې ووهئ. عطرو طریقه دا ده که نه، دلته یې ووهه بیا دلته په ځان باندې وموکه. دلته نو که چا سره لاس میلاویم نو هغه له به تکلیف نه رسي. هغه د مړو عطر وهلي وو، دومره تیز و که نه چې زه څنګه کور ته لاړم یقین دی چې تاسو وکئ پوزه مې بهېدله، بس زکام شو. تیز و، خدای خبر چې په 100 روپیه بوتل اخیستی و که په تیز. صحیح ده. نو چې دا ګن نه سړی راوځي او طالبان پې عطر اچوي چې دا بد بوی ختم شي، بد بوی ختمېږي په دې څه به کوي؟ ورته وایي به دې تشناب له ننوځه، نوې جامې به ورته صفا راوړي، ولامبي صفا جامې واچي، بیا پې پرشاري د حاجت نشته. معمولي شان عطر چې ووهي نو بیا څه چل کېږي؟ بیا به د هغه نه خوشبویي ځي، ځکه د ګن ته لاړه. دا ګن چې دا سړی ځان نه لرې کړي دې ته تخلي عن الرذائل وایي. څه ورته وایي؟ تخلیه ورته وایي. او بیا چې ته پې عطر وموږې دې ته څه وایي؟ تحلیه ورته وایي. نو تخلیه مقدمه ده که تحلیه؟ تاسې پې پوه شئ که نه؟ دې صوفیانو ته چې ورشي او هغوی سره ځان دغه کوې نو وظایف درته نه ښیي، اول در باندې توبه وباسي، ځکه تخلي عن الرذائل وشي بیا تحلي بالفضائل. صحیح شو؟ اول توبه ده بیا عبادت. نو سوال دا دی چې کفر سره بغض کول، ومن یکره ان یعود فی الکفر، دا خو تخلي ده، او تخلي خو مقدمه ای د تحلی نه. دلته تحلي څنګه مقدمه کړه؟ د الله سره محبت او د رسول سره او د مؤمن سره محبت کول، دا خو تحلی شو. تحلی خو مؤخر د تخلی نه، او دلته دا ترتیب ولې بدل کړ؟ تاسو په خبره باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ تاسو به جواب وکئ. ما ته وګورئ چې دا اول دواړه غرض دی. اول دواړه څه دی؟ غرض دی. د کفر کافر سره یا د کفر سره بغض خلک ولې کوي؟ د دې غرض څه دی؟ چې الله او د رسول سره مینه پیدا شي او د مؤمن سره مینه پیدا شي. چا چې د مؤمن سره مینه وي، د الله او د رسول سره مینه وي، هغه به د کفر سره بغض وي. وروسته حدیثو کې راځي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. د دې ایمان ښه پوره شو چې دا څلور صفات دي پکې. په څلورو کې یو دا چې الله دپاره بغض کوي. بغض به د چا سره کوي؟ بغض به د الله دپاره کوي، خو د چا سره به یې کوي؟ څلورو تنانو سره به بغض کوي. کافر سره به بغض کوي. قرآن موږ ته ویلي دي. قرآن څه ویلي؟ کافر سره به بغض کوي. دویم فاسق سره به بغض کوي. دریم ظالم سره به بغض کوي. څلورم د مبتدی بدعتي سره به بغض کوي. دا څلور جماعتونه د بغض دپاره خدای او د خدای رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته متعین کړي. دې نه علاوه به چا سره بغض نه کوي. هغه بغض د الله دپاره نه وي. تا چا سره جګړې یا بیا ورسره بغض کوي، ودې وهي، یو څو څپېړې درکړي او بیا دې ورسره بغض وي. دا لله نه دی، دا د څپېړو د وجې نه دی. هلکه پې پوه شئ؟ نو ګورئ
غرض څه شی دی؟ د الله او د رسول سره مینا او د مؤمن سره مینا، دا غرض دی. نو چې د کافر سره بغض کې خو د دې غرض دپاره کې، او غرض په وجود ذهني کې مقدمي، په وجود خارجي کې مؤخري. دلته رعایت د وجود ذهني وشو. یا لکه تاسو ویلی دي که نه، ما ته وګورئ چې کټ سړی جوړی په هغې کې څو علتونه دي؟ کم کم دي؟ علت فاعلي، علت مادي، بل علت سوري، بل علت غایی افرین. علت مادي څه دی؟ دا خپې دي، بازوګان دي، او دا دغه دی بوڼ دی. علت فاعلي نجار دی چې هغه جوړی، ترکان. علت سوري هغه نقشه د کټ ته چې لا جوړ نه دی، خو ستا ذهن کې ګرځي را ګرځي، دا علت سوري. علت غایی څه دی؟ چې بادشاه به پې کیني، دا علت غایی دی. نو ګورئ ما ته اول کټ جوړ شي خارج کې، بیا پې بادشاه کینی، او په ذهن کې ستا څه دي؟ اول د بادشاه ناسته ده، بیا کټ. علت غایی چې کوم دی، علت غایی دا په وجود ذهني کې مقدم دی او په وجود خارجي کې مؤخر دی. اوس پې پوه شئ، دلته تاسو په قرآن کې راشي یعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم. یو آیت کې داسې دي، بلکې داسې دي یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. یو ځای کې تزکیه مقدمه ده، بل ځای کې تعلیم او د کتاب او دغه دی مقدم دی. بیا دا وایي علما چې تزکیه دا غرض د چا دی؟ د تعلیم نه. د کتاب او د حکمت د تعلیم نه غرض څه دی؟ تزکیه ستا صفایي وشي، دا غرض دی. کله مؤخره کې ځکه غرض په وجودي خارجي کې مؤخر دی، کله تزکیه مقدمه کې. ولې؟ ځکه وجود ذهني کې مقدم دی، وجود ذهني کې مقدم دی. نو رعایت د وجود ذهني وشي. دلته رعایت د وجود ذهني شوی دی، ځکه د الله او د رسول سره محبت او د مؤمن سره محبت دا غایه ده. د کافر سره د بغض غایه څه ده؟ کافر سره ته بغض ولې کې؟ د الله سره دی او د رسول سره دی محبت دی، او د کافر سره بغض ځکه کې چې د مؤمن سره دی محبت دی، او کافر د مؤمن سره ظلم کړي. هغه کافر د مؤمن سره ظلم کړي دی، نو ستا د کافر نه بغض دی چې زما د مؤمن سره ورور سره ظلم کړي، زه څنګه د سره محبت وکړم؟ نو دا غایه ده. علت غایي په وجود ذهني کې مقدم، نو ځکه دلته مقدم. خدای خو دې تاسې پوهه کړي، تاسې پې پوه شئ کې پې پوه نه شئ. پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. کتاب الایمان کې بیان د ایمان او د علامو د ایمان، د اجزاو د ایمان، د خصائلو د ایمان، د لوازمو د ایمان، دا ټول په کتاب الایمان په دې عنوان کې راجمع دي. نو دلته یو درې اجزا د ایمان ذکر شو. د کتاب الایمان سره مناسبت واضح شو. بیا همدا چې کتاب الایمان کې بیان د ایمان دی، او د حدیث کې بیان د اثر د ایمان دی. د ایمان اثر دا دی چې د ایمان خوږوالی به ستا زړه کې پیدا شي. حلاوت دا اثر او ثمره د ایمان ده، او د